أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فی خلق السماوات بشکا په پیدایش د اسمانونو کې والارض عظمکی کې چې الله پیدا کړی دی واختلاف الليل په بدلون د شپې او نهار او ورځ کې والفلک التي کشتی هغه تجری فی البحر اوړي په دریاب کې بما هغه مالونه او هغه سيزونه ينفع الناس چې پیدا ورکي خلقو ته وما انزل الله وغچ الله تعالی را ورولدي من السماء د اسمان من ماء ابا فاحيا را ژوندۍ کړي دا به په دې باندې الارض د ازمکا بعد موتیا پس د مرګ یعنی د وچوالي د دې ازمکې نه وبث والله تعالی خور کړي دي فيها په دې ازمکه کې من كل دابه هر قسم زنده سرو وتصريف الرياح او الوزول دبادن والسحاب المسخر او وریز چې تابع کړل شوی دا بین السماء پمن د اسمان والارض عظمکه کې لآیات خامخان په دې سيزونو کې دلایل عقلیه دي په توحید د الله باندې لقوم د پاره دا قوم یاقلون چې عقل لري ومن الناس بعض د خلقنا من هغه دي يتخذ من دون الله چې نسی سیوا د الله تعالی نه اندادن برخور د خدای او شرکا د الله سره يحبونهم او دوی مینه کوي د دې بناوټي خدایانو سره د دې شرکا او سره که حب الله پشانتی د مینه د الله والذین واکسان آمنوا چې ایمان راوړل دي اشد ډیر سخت حبا پمینه کې لله د الله سره ولو ير الذين او کچرت کی ویني هغه کسان ظلمو چې ظلم کړه د خپل ځانونو حالتو اس په هغه وخت کې يرون العذاب چې دوی ویني عذاب نو خامخا دوی په دې خبره باندې پوه شي ان القوه چې بشک قوت لله ثابت الله لر جميعا ټول پټولا وان الله وبشک الله تعالی شدید العذاب دې سخت عذاب والده از یاد که هغه وخت بر الذین چې بیزاری اختیار کی هغه کسان او تبعو چې تابعداري کړل شوی دا یعنی دا مشران د کشرانو نه بیزار شي او د شي خبره ورته وکي چې موږ تاسو هیڅ قسمه مدد نشو کوله من الذین دا کسانو نه بیزار شي تبعو چې تابعداري د دوی کړي په دنیا کې وراء العذاب او دوی ټول ویني عذاب او تقطعت او کټشي په دغه ټیم کې بهم الاسباب د دوی د یو بل سره تعلقات وقال الذين نو په دغه وخت کې به وای هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړي د دې غټانو مشرانو دوی بدارمان کوي لو ان لنا کاش ک بشک زمونږ د پاره و کرتن دوباره تک دنیا تا فنتبرأ نو خامخامون به بیزار شو منهم د دوی نه کما تبرؤ من لک سنجدي بیزاری اختیار ک زمونږ نه دلتا کذالک دغرنګ یریهم الله خی دوی تعالی اعمالهم سزا د عملونو د دوی حسرات علیهم د دې د پاره چې دوی افسوسونه وکي په خپل ځان باندې وما هم او ندي دوی بخارجین وتن کې من النار د ورنا